دلته یو کسو زمونږ په دې علاقو کې دی، نو ماته وی وای زه د الله عبادت نه کوم، مسلمانو پښتون زنګ ملګری، وای زه د الله عبادت د ملګری نو تعلق مو سلام دعا مو، وای زه د الله عبادت نه کوم، مې ولې د الله عبادت نه کوي؟ وای الله مال سره غړي عبادت خدا کا چا کیږي چې دغه معبود بچا باندې سه انعامات کوي، نو د هغه مسله وا چې د هغه اولاد نه کېده، نو چونکې د مقصود په دې دنیا کې خپل اولاد ګرځولې چې ماته اولاد حاصل شي، اولاد نه حاصلېدو نو دې پریشان و، ماته زه د الله عبادت نه کوم، مې ولې نه کې؟ وای ځکه نه کوم چې زه د الله څخه غواړم مال نه راکړي، یو زه په جذباتو کې رالم مو ته وی مې زه بدل د الله نه غواړم، او چې تاسو غواړئ هغه بدل الله درکې، او زه به سره دې قسم کوم شرط به زر لګو چې الله به تعالی درکې، خو آیا ته به د هغې نه بعد بیا یو لحظه یو منټ به د الله نه فرمانی به نه کې، د دې ګارنټي راکولی شي؟ وای نه د دې خو نشم درکول. نو مې ګوره ته د الله نه فرمانیم کې او بیا هم دغه رب دغه الله تعالی روټۍ درکې، مې ته روټۍ خورې که نه؟ وای خو زه په خپله محنت باندې ګټم، ځان له وګټم، پیسه حاصله کړم، په هغې باندې ځان له شیزونه راوړم، نو ما ورته زه دغه خو ته په پیسو باندې پیدا کړه، شیزونه دې راوړه، دا سا چې اخلې دا دې په پیسو اخیستې ده، د پلانټ والا سره دې خبره کړې ده چې زه به سا اخلم او دونه به تاله بل در کوم، د سا در پسې چېرته بل راغلی؟ وای نه، مې ته دا کومې سترګې چې ستا دي دا سترګې څومره لیدل کوې، لګیا یې د کم وخت نه پې لګیا یې، او ته په دې باندې کتل کې ستا پسې چېرته دې بل راغلی چې بھائی سترګې کنیکشن بند، اوس به نور ستا سترګه کار نه کوي ځکه چې ته خو عبادت نه کوې، ستا ګردې دننه کار کوي که نه کوې، ته ښه تعلیم یافته سړی وای اوکې، نو مې دا فلټر چې الله رب العزت ستا په دې ګردو کې لګولی دی فټ کړی دی، د دې ته بل ورکې، ته پیسې ورکې، د کم یو نعمت به ته د الله رب العزت ناشکري کوې، څومره انعامات در باندې الله رب العزت کړي دي، خو د داسې ذهنیت والا خلکو سره بحث کول هم فضولي، اب تعالی الټه ذهن تعالی به خرابوي. نو په معاشره کې کم سړي چې د الله د ذات نه علاوه نور مقصودات جوړ کړي چې زما دغه مقصود دی دغه مقصود دی دغه مقصود دی، نو هغه په دې دنیا کې بیا پریشان وي. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، څوک چې د الله د ذکر نه د قرآن نه مخ واړی د دوی لپاره به زندګي لنډه تنګه، زندګي به لنډه تنګې دی او په خپله زندګۍ کې خفي